حاکمانو زمونږه په کرسۍ باندې جنگ دی او زمونږه د اوړو په بوجۍ جنگ دی زما محترم الله دې معافي دا قوم به ترقي وکړي دا حاکمان به ترقي وکړي زما محترم خفه کېږم د کم قوم د حاکمانو چې په کرسۍ جنګي او د قوم په بوجۍ جنګي هغه قوم او حاکمان ترقي نشي کولی ذلیله به ګرځي زما محترم ولې د پیغمبر د طریقو نه لري که نه زما محترم بلال رضی الله تعالی عنہ تاسو واقع اورېدلې د مشهوره تاسو ته نکته ویم وایي بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله یو کافر یهودي سره په غلامۍ کې و نو چغې به یې دا والې تاسو اورېدلې ده احد چغې به یې والې او یو ناشنا خبره وکړم داسې ایمان او جذبه به وی چې کافران به ولیده نو بیا به احد چغې والې نو هغوی به راله هغوی به وو و یو پیره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لار تېرېده وی بلال ته وی چې کم از کم د دې کافرانو مخې ته خو احد مه وایه تیز ذکر مه کوه دا عذاب خو به در باندې سپکي ګویا چې وی خو به دی نه نو بلال رضی الله تعالی عنہ وی ښه زه خوښه مې ده دوه ورځې ځان بند که احد چغې ونه والې توجه غواړم ډېره وی په درېیم ورځ باندې چې ویې کتل چې چا سره غلام و هغه بار راووته امیه و چې بار راووته وی دا بلال بیا جوش کې راغی ایمان بیا په جذبه کې راغی و بیا یې احد چغې والې دغه کس راغی او بیا ولې د دنیا کوړې ورکړې او دا بلال احد چغې وی و چغې م وی ګویا تکلیف دی ورته ابوبکر بیا په لار تېرېده وی ما تا ته نه وی چې مه وایه هغه ورته وی قسم دی ما دوه ورځې ځان غلی کړ په درېیم ورځ باندې زما ایمان په غیرت کې راغی ما وی د قیامت په سبا باندې به زما رب باندې تپوس وکړي چې بلاله ته دومره ویرېدې ته څنګه زما د محمد رسول الله غلام ته څنګه زما بندې د قیامت پر زما د بلال نه رب تپوس وکړي چې ته د دوه کورونو ویرېږې قسم دې ایمان مې په غیرت کې راغی بیا مې چغې والې چې احد ټول تر سبحان الله غیرت کې راغلی وایي تکلیف میلاوېده حتی تر دې پورې نبی علیه السلام به په یو مسجد کې ناست و جړل به د بلال اواز به واورېده نو جړل به هغه اواز به محمد رسول الله ته رسېده او هغه به کوم آقای چې خپل غلامان به نه پېژني وایي یو پیره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل داسې یو انسان نشته او یو بله جمله روایت کې راځي وایي قسم دی که ما محمد رسول الله سره مال وی دا بلال به ما په پیسو اغوستی و دی به ما د غلامۍ نه آزاد کړی وایي ابوبکر وایي ما دا خبره واورېده رالم کور ته زما د هغه چې کوم آقا و ورسره مې لګېده نه عباس رضی الله تعالی عنه مې ورولېږه هغه ته مې وویل بهی دا غلام تیراله ولا هغه وی دا غلام ما په 50 دینار باندې اغسته اوس په منافع باندې خرڅوم ابوبکر صدیق راغی و چې ابوبکر صدیق اورید و زما د غلام ریټ سیوا دی اوس نه خرڅوم او که خرڅوم دا 2000 دینار باندې به خرڅوم او تاسو سره چې کوم رومي غلام دی هغه براکه او 2000 راکه توجه غواړم دی وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ما ته دا سودا منظوره ده اوس توجه غواړم وی ما ته سودا منظوره د غلامې وله ورکړه رومي سپین غلامې ورله ورکړه دوی وله وینځې ورکړې 2000 وله دینار او درهم ورکړه وی دا امیه ورته وی ما خو ته ډېر هوښیار تاجر ګڼلې ته خو ډېر کمکل و بېوقوف وختې دی ورته وی څنګه وی تا دا تور ما نه واغسته توجه تا دا تور ما نه واغسته ابوبکر ورته وی ته د توروالي ته ګورې لیکن زما زړه کې تا ته د محمد رسول الله د عیسی قرنګ نه ښکاره کېږي تا ته د توروالی ښکاري خو زما زړه کې درته د محمد رسول الله د عیشه قرنګ نه ښکاره کېږي د ما محترمو او جملې ته توجه شه تا خو 2000 دیناره یاد کړه که زه قسم بالله که زما د یمن بادشاه په مقابله کې تا مانه د یمن ټوله بادشاهي غوښتې وه د دې بلال په مقابله کې به ما تاله د یمن ټوله بادشاهي درکړې وه ټول شکر سبحان الله هغه د محمد رسول الله داسې غلامانو وی بلال را روان که د زخمونو نه وینې ته بهیږي والې ډېر خوړلې دي وی دا ابوبکر ورته وی ډایرکټ د محمد رسول الله دربار ته نه بوځم ځکه نبی علیه السلام چې به ستا اواز هم واورېدل نو ژړل به او که ستا دا زخمونه به ولیدل ما د محمد رسول الله دا اوښکې نه وي لیدلی کېږي چې زه دا ووینم وی راځه کور ته دې بوځم چې اول دله دا زخمونه پاکم وی بلال یې کور ته بوته زخمونه یې وله پاکول توجه غواړم زخمونه یې وله پاکول سر یې وله غوړ کړه ږیره یې وله غوړه کړه پاکې کپړې ورته ور واچولې پټکې یې ورته په سر کړه د بلال د سترګو نه اوښکې بهیږي جاړې ابوبکر ترېنه تپوس کوي ولې جاړې بلال ورته وایي قسم دی چې مې سترګې وغړېدې په دنیا کې د پلار د مور د ګېډې نه یتیم پیدا شوم یتیم وم او چې مې وکتل بیا چې ظلمې شوم وایي تکړه شوم وایي قسم د مور مې کمزورې شوه نو ما چې به د مور کمزورتیا ته وکتل نو ما به ژړل
و چې مور به زما جړا ته وکتل نو مور به مې جړل، ما به مور ته جړل، زما مور به ما ته جړل. ما داسې زندګي تېره کړې ده. ما له چا به سر باندې د شفقت لاس نه دی راښکلی، ما ته چا په ښه نظر باندې نه کتلي وي. وایي د تورې مور زوی تور سړی دی، ما ته خلکو سپک کتلي دي. وایي دا ابوبکر ورته وایي بلاله څومره چې جاړې نو وجاړه، څومره چې جاړې نو وجاړه، ځکه ته خو دلته اوښکې به یې، ستا اوښکې زه برداشت کولی شم. جملې ته توجه شه، زه د تمام کائنات اوښکې برداشت کولی شم، لیکن که د محمد رسول الله د سترګو نه اوښکې وبهېدې هغه نشم برداشت کولی. زما دلته وجاړه، د نبي سلام مخکې ونه جاړې. توجه غواړم ډېر. وایي بلال رضی الله تعالی عنه ښه وجړل چې ړی سپک راغې دربار نبوت ته راپېښ کړه. د ما محترمو چې کله محمد رسول الله وکتل، بلال یې ولیده، قسم دی د سترګو نه بې اختیاره وایي په رخسار والا نبوت باندې اوښکې بهېدې. بلال وایي ابوبکر ما ورته وایي چې ته مه جاړه، وایي قسم دی ما چې ابوبکر ته وکتل محمد رسول الله هم جړل او ابوبکر صدیق هم جړل. کو څوک سره سبحان الله. ما نه د هغې جړا ونه شوه. وایي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک بلال ته وکتل، او بلال هم چې یو انسان جړه هله مزه کوي چې کله ورته انسان ته یو همدرد میلو شي، کله یو انسان ته همدرد میلو شي. وایي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک له مې راوسته او نبي علیه السلام چې تسلي میلو شوه، ما ته نبي علیه السلام اوس توجه کوه چې ابوبکر ته په کوم انداز کې کتل. بیا قرآن د هغې باره کې نازلېږي او قرآن کې د ابوبکر صدیق زما رب تذکره وکړه چې وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. دا څه چې کړي دي د الله د وجې نه کړي دي او په محبت کې د محمد رسول الله د وجې نه کړي دي. زما رب قرآن کې وفرمایل چې ولسوف یرضى، د قیامت پر ورځ به تمام مخلوقات الله رضا کوي او زما رب به گویا ابوبکر رضا کوي. ټول څوک سره سبحان الله وایي. چې سړی په حقیقت کې داسې غلام شي، هغه ته پته وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د بلال سره ډېر محبت دی او د بلال سختو تکالیف یې لیدلي وو چې د دین دپاره څومره تکالیف برداشت کړي وو. د دې د وجې نه ورسره د نبي علیه السلام محبت و. یا یو پیره د ابو ذر غفاري او د بلال خپلو کې جنګ راغی. ابو ذر غفاري ورته تېز شو، ورته یې مړه ته خو د تورې مور زوی، ته خو د تورې مور زوی. نو دی خو حبشي و ډېر پرې خفه شو. وی راغې د مدینې منورې په جومات کې کېناسته، مسجد نبوي کې کېناسته. وی سترګو نه مې نری نری اوښکې بهېدې. وی چې مې وکتل د دواړو جهانو سردار په مدینه منوره کې جلوه افروز شو. ځکه د نبي علیه السلام مبارک دغه به چې مسجد نبوي ته به راننوته داسې به رڼا شوه چا به وایي چې LED بلب لګېدلی د ما محترمو. وایي چې نبي علیه السلام جلوه افروز شو و ما ته رانږدې شه، ما ته کېناستل، سر یې راله اوچت کړ. ما ته وایي بلاله ولې جاړې؟ وایي ما لاسونه راده کړل، محمد رسول الله ته تر غاړه وتم. ما وایي جړه هله مزه کوي چې څوک دې رضا کوي. وایي ما له جړه نور هم تېزه شوه، ما زه ګویا محمد رسول الله غلی کېولم او زما جړه تېزېده. هغه کوم بدبخت دی چې د محمد رسول الله غېږ کې پروت دی، رضا کوي محمد رسول الله او د هغه جړه بندېږي. ما وی ربا زما جړه به نن بنده شي. ما ته نبي علیه السلام وی بلاله ولې جاړې؟ ما وی د الله رسول ابو ذر غفاري ما له طعنه راکړې ده. ما ته وی ته د حبشي مور زوی، ته د تورې مور زوی. محمد رسول الله ورته جمله وفرمایله، بلاله سنو وایه دې عربو ته چې د محمد رسول الله هم دوه درې میندې وې. یوه مور چې امنه وه سپینه وه، یوه مور چې پرورش یې کړی و د محمد رسول الله توره وه د رنګ نه. ام ایمن چې توره وه، ورته وایه که تا ته چا ووایي چې د تورې مور زویه، ورته ووایه زما د پیغمبر د محمد رسول الله هم یوه مور توره ده. ټول څوک سبحان الله وایي. ما ته تسلي میلو شو، زړه مې داسې یخ شو. ما وی قسم دی چې زړه ته مې یو نورانیت میلو شو د ما محترم. هغه صحابه و د ما محترم، د هغې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره دومره محبت و. صلوات الله عليك.